الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: الإيمان عريان لباسه التقوى وزينته الحياة وثمرته العلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دادا عظیم الشان دستار پریزیڈنٹ کانفرنس انتہائی محترم صدر جلسہ شیخ الحدیث اور صدر مدرسہ مظہر العلوم استاد العلماء حضرت مولانا عبد الواحد صاحب مدد العالی، اور پدم اسٹیج والی تشریف فرما مہمانان گرامی اور دابادائے پرسیڑیان ماجناس، انتہائی نورانی چہرے و خاندان اور دنن پازلان اور مستقبل قوم اور ملت اور امت مسلمہ معماران، علماء کرام، طلباء رضوان او لدیر رضا دخراغلی ددب علماء چنم پاری رکل دا حقوق پا استقبال پا دا حقا رشتہ داران و عزیزان اور لدی جنسیت محترم مسران و کسران دانن چکم پروگرام منعقد ہے. الحمدللہ دا ہر کار پڑھول باندی اگر شبی ہم سمرو ہمیشہ بدل موقع باندی غالباً دا حضرت شیخ العلی صاحب دا جلسہ غالباً دا اتوار پر وقت اکثر بیشتر کبھی لیکن دا پاک پارے گئے نو دا اتوار دا چونا دا جلسو دعوتو نئی او پروگرامو نئی امور پر خود مصروفیات کی تراغو پر انتظار کرو او چه دا اتوار بکلوی دا جلسی پروگرام کردی او درجہ بود دا موقع باندی او دا خالص دا حق سعادت دا حاصل اول کو بنیاد باندی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کم زی ختم قرآن و ختم بخاری کرج او حق دا اللہ دا رحمت پرشتی حضرت راضی او پرشتی حضر او حق پرشتو او رحمت او دا سعادت دا حاصلول انتظار بھی لکہ پدر بنیاد بائنن ہم کہ چم رحم دا اللہ شکر
آداب کم دی ځکه چې بیا په زندګي کې خدای پاک د جماعت مظاهر العلوم د هغه د مدرسې د سعادت او د علماو د فاضلانو او د ختم د بخاري په موقع باندې موږ ته بیا دغه سعادت را نصیب کړي او الله د هر کال په ډول باندې پر هر مسلمان ته په خپله زندګي کې هغه أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة الله جل جلاله فرمائے کہ عدالت پہنچेदो او د رسېدو عمل نه وکړي ذمہ داری نه کپړه او کې دا نبوت ذمہ داری او د رسالت ذمہ داری چا نه کپړه الله کو علماء کرام ناس او فرمائے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دا ہر قسم خطائی زخم مبرح دی دا ہر قسم لغزش زخم او هغه معصوم دی لیکن دا د پوکېدو د رسېدو چې کوم عمل دی د امت د دغه عمل د تعقیب دپاره دا حکم ورکوي که چیرې دا د پوکېدو او د رسېدو ذمه داري دا انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام بالفضل و تقدیر نکی او چاته خپاته سي نو هغه هم مسؤلیت په غاړه لري او هغه د خپل ځان کوي چې دا د رسالت ذمہ داری نه کړه لہذا چې دونه تاکید او دونه محترم شان عمل دی نو نن دغه علماء کرام چې ناشته نو دوی دغه امتحان سره مخامخ کېږي لہذا چې کوم امتحان نه روان دی بظاهره خو بچو طالب علمي په دوران کې سړی وي نو د سړي خیال دا چې بس دا 14-15 کاله عمر او بیا چې ما د سربندي وشوله بیا زه فارغه شوم دا زما د فراغت شپې دي لیکن دا د ذمہ دارۍ د اړولو او د راوستلو شپې مو شروع شولې د اوسه پورې خو د الله او د پیغمبر له جانبه ده پر تا باندې ذمہ داریان لیکلي وې خو خالص د کول لیکن اوس هغه ذمہ داریان چې قوم امت او ملت ته رسوي دا پر تا باندې راغلي ولهذا دا علماء کرام نن د امتحان ودغ مقام ته ودغ ځای ته را روان دي نو د الله څخه به دغه دعا کوو چې الله د دغه امتحان په موقع باندې دوی هم کامیاب کړي
او موږ هم الله جل جلاله کامیابي و تمام امت و تمام مسلمانانو ته ونصیب کړي. دویمه خبره چې نن ما او تا په کومه خطه کې دي اوس، نن زما او ستا د کومې خطې سره او د کوم ملک سره واسطه ده، نو په دغه خطه کې نن یو اواز راپورته کړی شي او دا مخکې هم راپورته کړی و هر حکومت چې راځي د هغه حکومت انداز او رویه ده چې دیني مدارس دا په قومي دهره کې راولو، دیني مدارس کې اصلاحات کوو او په تعلیم کې یکسانیت پیدا کوو. لہذا دا دغه حکمرانان نه دي، د دغه په شا پسې چې مسلسل د کفر او د مغرب او د یورپ او د امریکې کومه منصوبه ده، نو هغه منصوبه دغه ده چې هغو دا تحقیق کړی، هغو دا ریسرچ کړی دی چې د اسلام د ختمېدو دپاره که موږ غواړو چې دا اسلام د انسانانو د زړو او د عمله څخه وباسو، هغه به کوم عمل وي چې موږ یې وکړو او دا ختم شي دا اسلام. او هغو په دا باندې فکر وکړ چې دا څومره ورځ د موږ دوی پر مخ باندې راځي او مقابله راسره کوي، دا څومره قدر د موږ دوی په نسو پورې ډبرې او کاڼې تړي، ځکه د دوی د آباو د اجدادو د انبیاو دغه طریقه یې کار وکړ. لہذا دوی پر دې باندې کوي چې دا کم دین او دغه کم اسلام دا له کومه ځایه څخه زده کوي او دا سرچشمې او دا چشمه یې چیږي، نو د هغو د تحقیق په بنیاد باندې سرچشمه چې ده دا دیني مدرسه ده، سرچشمه چې ده دا شیخ الحدیث حافظ عبدالواحد صاحب دی، دا په دا مدرسه کې ناس استاد دی او دا دغه خلق چې دا کومه مدرسه یې د دغه مقام ورکړی دی، ولهذا د دغې چشمې د دغه سرچشمې ختمولو لپاره یورپ، امریکې او مغرب هغو ډېر کوششونه کړي دي. په کوم وخت چې 1857 د خبا چې کله دلته د انګریزو د فرنګي حکومت وای، نو هغو په دې باندې کار روان کړی چې موږ دا کوم مشترکه چې کوم نظام تعلیم دی چې د ملي او عصري علومو د دغو چې کوم اشتراک دی او دا ختم کړو او دیني علوم جلا او عصري علوم جلا کړو او عصري علومو ته موږ د سرکار سرپرستي ورحاصله شي او دیني علوم داسې د یارو مددګار کړو او چې کله خاوند نه وي او بې یارو مددګار وي او د ریاست سرپرستي نه وي ورحاصله، نو لهذا دا به خود ناکاره شي، ځکه د دغه دپاره به نه یو والي وارث وي، نه به دغه څوک بنیادونه فراهم کولی شي، د ریاست او د سرکار او د حکومت سرپرستي به ختم شي، نو په دغه بنیاد به رفته دا زموږ تعلیم غالبه کېږي او دا د دوی د دین تعلیم دا به مغلوبه کېږي او موږ به غلبه حاصله کړو او دین به ختم کړو او موږ به پر غالبه شو. لهذا په هغه دوران چې کله انګریز او دا چې موږ تاسو ورته وایي چې دا نکالي چې کوم نظام دی چې هغه دغه منصوبه تیاره کړه او دیني او عصري علومو ته جلا کړه، ورنه 800 کاله پر برصغیر باندې حکومت شوی دی، یو سړی به ولري هغه به بیاق وخت شیخ الحدیث هم ولري، هغه به بیاق وخت مفسر هم ولري، هغه به بیاق وخت حکمران هم ولري، هغه به بیاق وخت انجینیر او ډاکټر هم ولري. لهذا د علومو دغه تقسیم دا د انګریز منصوبه دغه وه چې موږ دغه بېیارو مددګاره پرېږدو او دا به رابطه را ختمېږي او د دغه به مالک والي او وارث نه وي. لهذا علماء دیوبند حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه، مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه، اکابرین دیوبند په دغه موقع باندې چې دا انګریز یو سیاسي فیصله کړې
او انګریز د اسلام او د امت مسلمه او د نظام اسلام د ختمولو لپاره او د انسانانو د ذهنو د خلیشتون لپاره دغه منصوبات اوس عملي کوي او د دارالعلوم دیوبند بنیاد یې کېښود او هغه د خلکو او د مسلمانانو په تعاون او په مدد باندې او دا وکړي چې دغه د رسېدو او د عمله کې باس نه په دغه وخت کې باس چې د پوه کېدو او د رسېدو او د دغه د کېدو مسله نه وي نو دې خود به خود ختم شو او د هغه بعد چې دا عمل روان شو او په پوره دنیا کې دغه جال بچاو شو او انګریز په دې باندې فکر وکړي چې موږ ختموله او نور د ځان لپاره خرابه کړه ځکه چې امت په خپله د دغه بېړه او علماو دغه معامله په خپل سر باندې او د دغه داسې مضبوط والي او وارث پیدا شوی چې هغه نه په لوږه کې چوت وي نه په تنده کې چوت وي نه په لوګره کې چوت وي لهذا د دغه بار مسلسل په پاکستان او د پاکستان حکومت چې اویا کاله شوي هر حکمران چې راځي او هغه په دې باندې کاش کوي هغه دا مسوده ورکوي وسوله په دغه معامله باندې کاش کوي چې دیني مدارس دا به موږ اصلاحات وکړو دیني مدارس دا به یکسان تعلیم چې دا عصري او دیني علوم دا مشترک یو نو هر حکومت راځي که په یو نامه وي او که په بل نامه وي که د پیپلز پارټي په نامه وي هم که د مسلم لیگ په نامه وي هم او که په یو بل نامه باندې هم لیکن هغه حکومتونه اول اراده کوي چې هم مدارس کو قومي ادارے میں لانا چاہتے ہیں او د خلکو د ځان ته د توجه د برابرولو لپاره دا عدالت جوړوي چې موږ سره خو ستاسې د بچیانو غم دی ځکه دا ستا بچی چې فارغ شي دا د معاشري حصه نه وي دا په معاشره کې خپل رول پیدا نه شي ادا کولی دا د خپلو بچیانو ډوډۍ هم نشي پیدا کولی لهذا موږ سره دغه فکر دی او د دوی سره فکر دغه پیدا شوی چې هغه غلطي چې موږ وکړه چې نظام تعلیم موږ څخه جلا کړی لیکن دغه نظام تعلیم په خپلوالي او وارث په خپل انداز باندې پیدا کړی لهذا بیرته مې په دا خپلو ادارو باندې راګړوو په دا خپل نظام تعلیم باندې مې راګړوو لهذا چې کوم ګڼ موږ په دغه نظام تعلیم کړی دی په دغه ګڼ کې موږ دغه اخته کړ لهذا د هغه بعد بیا شاید دا د اسلام او د امت مسلمه او د مسلمانانو او دا د پوه کېدو او د رسېدو والمعامله چې ده دا به لږ کمزورې شي نو لهذا جمعیت علماء اسلام په دغه موقع باندې په هر قسم پروګرام موږ دا ورته ویل چې تاسې موږ دا راوښیاست چې قومي تحریک د دغه تعین به څوک کوي او دا به څوک معلوموي چې قومي اداره څه ده او ما ته خو معلومه ده ځکه پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله لهذا چې د لا اله د مقصد لپاره پاکستان آزاد شوی دی او آئین پاکستان کی شک نمبر 1 پاکستان کا مملکتی مذہب اسلام ہوگا اور پاکستان کے اندر قرآن و سنت سے متصادم کوئی کام سازی نہیں ہو سکتے ہیں لہذا چکر دغت پر اسلامی مملکتی مذہب اسلام دے و دخت جمعات پر ہم کبھی خلق پیدا پر ہم کبھی افراد پر ہم کبھی لیویہ زمانی بڑا زمانہ تو منتقل کبھی داخل یو اداره او تعلیم او زده کېدل دا خو په دې باندې ورپوه وي چې اسلام دوی څه شي بیا به دوی مملکتي مذهب نه جوړوي چې اسلام دغه دی نو لهذا قومي اداره خو اسلام ده او مدارس عین په قومي دایره کې دننه کار کوي لیکن زموږ الټه مطالبه دغه ده چې دا کوم کالجونه یونیورسټیان چې دا هم د مسلمانانو بچیان دا هم د پاکستان بچیان لهذا یونیورسټي او کالجونه دا په قومي اداره کې راوړل ځکه چې په یونیورسټي او په کالج کې هم بخاري او هم ترمذي دا هم ویل کېدلای شي او حتی دا هم قرآن او سنت درس ورکول کېږي دا کې چې د عصري علومو سره قومي دهرې تقاضا هم پرس
لهذا یو نن د علماو او د مذهبي طبقې او د حکمرانانو جنګ پر دغه دی چې هغه د ازماوال قومي دهره ده موږ دا ستا د فرهنګي دهره ده دا ستا د صاحب تعلیم هغه تعلیم دی چې د دغه ملک کوم فرهنګی موږ وایستلی هغه ولاړ دی او ته یې په میراث نن هم راپاتې شوی نن هم د ده وکالت کوي او د پاکستان د جوړېدو او د ازادۍ د خبر د پاکستان قومي اداره چې ده هغه دغه دیني مدرسې او دغه علما دي او دا مسلمانان دي د هغه سره سره موږ د اسلامونو نه یو مخالف موږ دا نه وایو چې سړی د ډاکټر نه وي موږ دا نه وایو چې سړی د انجینر نه وي لیکن انجینري سره سره ده دوی پر دیني علوم باندې هم عبور لري او بل چې دا نن ته کوم خوشنما خبرې کوي چې د موږ سره خو د مدرسو د علماو د فارغ التحصیل فکر دی چې د خپل بچیان ډوډۍ پیدا کړي د تا سره دغه فکر نه دی د تا سره فکر دا پیدا شوی پرون د هم د بدنسي په بنیاد باندې تعلیم زده کړی و جبکې چې علماء دیوبند دا نه غوښتل علماو مسلمانانو د برصغیر مسلمانان دا نه غوښتل چې تعلیم د زده کړی شي لیکن دا د بدنسي په بنیاد باندې جلا کړی او نن چې په دا پوه شي دا زما د ګریب څخه ښه ووتم اوس یې بېرته په دا خپل ګن باندې ملوث کړې نه نن د ګډېدو نه صحیح دی لهذا موږ ودوی ته دا حکمرانان جمعیت علما اسلام دا واضح نه کوي کرکش کوي چې د دې مدرسه کې ستا هېڅ قسم مداخلت نه مني په دیني مدرسه کې ستا د نصاب هېڅ قسم او ځکه دوی په مدرسو باندې کله کله باسه دوی په موږ باندې راپورته شي او د مدرسې د بدنامه کېدو لپاره وایي په مدرسه کې چس او طالبان چس کوي او دا دوی په ده کوشش کوي ناکام کوشش چې به زه مدرسه په دغه ګام باندې ملوثه کړم که د ما په تعلیمي ادارو کې دا کم عمل روان دی دا د سرکار او د ریاست په ادارو نو لهذا دا عمل په مدرسه کې هم روان دی او د دوی هغه ناکام کوششونه دي او جمعیت علما اسلام پر هر مهال باندې د دوی سره جنګېږي او موږ دغه وینا ورته کوو چې هېڅ قسم په نصاب کې ستا مداخلت نه منو د حکومت هېڅ قسم مداخلت په مدرسه کې نه منو او مدرسه په آزاده باندې خپل کار کوي او د هغه سره سره ستا په ادارو کې دغه نظام نافظوي او په هغه کې بهترین اصلاحات راولي د مدرسې او وفاق المدارس و دا ته تیار دی چې و تا ته افراد در مهیا کړي و تا ته شخصیات در مهیا کړي و دا دغه جنګ نن د مذهبي طبقې او د پاکستان د حکمرانانو او د جمعیت علما اسلام او د علماو په مابین کې روان دی او انشاءالله العزیز تر څو پورې علما په دغه ملک کې وجود لري یو سړی په پارلمنټ کې وجود لري انشاءالله د مدارس د تحفظ موږ ته کله کله ملګري وایي چې حالات ډېر خراب دي پریشان کن حالات دي او مدارسو باندې ډېر سخت دباو په موجه روان دی په دغه باره باندې هم جمعیت علما اسلام مشاورت جاری دی او د وفاق المدارس سره هم زموږ مشاورت جاری دی او وفاق حالات هم دغه وینا کړې ده چې په مدارس چې دي وفاق المدارس چې دي محترمان حضرات چې دي دا یکم تن تنها یو طرف ته پرده د مدرسې بوج دی بل طرف ته پرده باندې سرکار بوج دی لهذا دا تن تنها دا نشي برداشت شولای لهذا جمعیت علما اسلام بابونه هم دا وایي چې موږ د اسلام ټیکهداران نه یو موږ د اسلام چوکیداران یو لهذا نن د چوکیدارۍ وخت راغلی دی او نن د دنیا ارادې دا دي چې دا زما او ستا مدرسه خرابه کړي او نن د علما طلبا مسلمانان هغه دینداره خلک هغه نن و دغه چوکیدارۍ ته تیار دي خو دغه په دامن کې دا جنګ دغه جنګ روان دی نن هغه یهود خپله نظریه قایمول غواړي عیسایت خپله نظریه قایمول غواړي او جمعیت علما اسلام د علماء دیوبند او د کادرین دیوبند هغه سوچ بیا ژوندی کوي او هغه قایموي چې د ده د 700 کاله مخکې په دا مخ په عمل باندې په دا برصغیر باندې کوم حکومت او حکمراني د مذهب او د مذهبي طبقې وده د اسلام او د مسلمانانو وده لهذا هغه بیا یې وران د راګرځولو دپاره په بنیاد باندې
ان شاء الله العزیز مدارس دا نه بې وارث دي او د مدارسو تحفظ دا زموږ ستاسو ذمهداري ده او الله جل جلاله زموږ ستاسو ته ټول ته د ذمهدارۍ د ادا کولو توفیق راکړي او الله جل جلاله د دیني مدارس کامیابه کړي او الله جل جلاله د کم فاضلان نن باندې وکړي هغه د خدای پاک خپلو کورو ته په خیر ورسوي او الله جل جلاله د دوی د دین کار په هر څه باندې د تبلیغ په شعبه کې که د سیاست په میدان کې که د طریقت په میدان کې که د درس تدریس په میدان کې په هر ځای باندې الله جل جلاله دوی ته د خپل قوم او د ملک او د ملت د خدمت کولو توفیق ورکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. ډېر محترم مکرم مېلمه فخر